والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. یو دریو بحثو ته خیال لرئ. اول بیان د موضوع د باب مسله، څه مسله بیانول غواړي او د هغې پس منظر څه دی. دویم اختلاف د فقهاو په هغې کې، او دریم ترجیح د مذهب منصور ده. خانم بیا خبره مسله څه ده؟ مسله دا ده چې سړی او ښځه یو ځای شي نو غسل پې کله لازمیږي؟ نو غسل په علاج د حشفې سره لازمیږي چې ذکر په فرج کې داخل شي او که په انزال لازمیږي؟ د لومبي باب نه معلومیږي چې ذکر فرج کې لاړ شي که انزال یې شوي که نه شوي غسل پہ لازم دی. او دویم باب نه معلومیږي چې پتش دخول نه لازمیږي چې څو پورې انزال نه شوی. دا مسله بیانوي. نو عنوان یې دا شو چې غسل په التقاء د ختانین بنا ده که په انزال بنا ده. پس منظر د دې دا دی چې د اسلام نه مخکې په عربو کې د غسل رواج نو، او دو وجونه نو. یو خدا چې جمع زیاته کوله، ګرمي بدن ګرم، هلته قوت با استعمال زیات، ځکه د قجورو خوراک ډېرې او قجورې مني پیدا کوي، نو مردمي طاقت زیات و جمع زیاته وه. زمونږ په دې علاقو کې په ګډبنو کې جمع زیات دی، دا د ګډو پیچس کې، ښځو کې او سړو کې. نو هغه ګرم ملکو نزدېکت پکې زیات و. دویم اوبه کمې وې او حکم نو اکثر به سړي او ښځې هم جنوب ګرځېدل. نو د شریعت د اصول دی چې همیشه یو قانون راځي نو هغې کې تدریج راځي، په مزه مزه راځي. لکه شراب پخوا آزاد و، نو یکدم شراب نه دی بند شوی. اول یې ورته وي یاره شراب دومره استعمال مه کوئ دا بخي، دې کې فایده شته خو نقصان یې زیات دی. بیا ورته وویلی شو د مانځه وخت کې مه څښئ، بیا ورته وویلی شو بلکل مه څښئ. نلومبیو یسلونک علی الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما. بیا آیات را یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. بیا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. نو دغه شان د غسل په مسله کې چې ابتدا کې حکم راغی نو بم کمې وي او جما زیاته وه، نو اول ورته دا ویلی شو چې څو پورې منزال نه شوي نو غسل پکې نشته. بیا وروستو حکم دا راغی چې نه په نفس دخول باندې غسل بنا ده که انزال شوي که نه شوي، او دا دخول قائم مقام د انزال ده. د دغه تدریج فی التشریع د وجه نه بعض صحابو کې اختلاف راغله. نو دویمه مسله هغه دا چې ځینې صحابه د دې قایله چې علی غسل شته چې انزال پکې وشي، او که انزال نه شوي نو غسل نشته. دا د حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت او د حضرت عثمان ذو النورین روایت ابن ثابت او بعض صحابانو نقل. گویا
انصار د دې قائلو چې غسل علی لازمیږي چې انزال شي او مهاجرین د دې قائلو چې په نفس دخول باندې غسل بنا د اختلاف د حضور زمانه نه پس د عمر صاحب زمانه پورې بعض صحابه د اول نه قائلو چې غسل په دخول بنا او بعضو وی علی غسل کوي چې انزال شي نو عمر صاحب زمانه کې هغه ته یو سړی راغی ابو موسی اشعری وی صاحب زید بن ثابت په مسجد نبوي کې خلکو ته فتوی ورکړي چې غسل علی لازمیږي چې انزال وشي وی دوره والا علی به استعجل تلوار وکړای والا ورته دا فتوی ورکړي وی فتوا دا ورکوم چې انزال نشي وی غسل نشته وی چانه دی اوریدلې دي د رسول الله نه دی اوریدلې وینه د ترون نه مې اوریدلې دي دا ابي ابن کعب نه فلان کې نه فلان کې علي صاحب نے تپوس کو بعض نور صحابہ نے نصب په نفس جما باندې بنا عمر سے خپل لور ته سوال جواب ورکړ ځکه عباس سے برته قربان په دې مسلو کې بیبيان خبر دي حفصه نے خبر ورکړ هغه ما ته پته نه لګي عائشہ نه تاسو کې عائشہ ابو موسی اشعری لا بار کې ناس وی مور یو تپوس کوم خو زه شرمېږم وی د هر هغه مسلې تپوس کولی شي چې کوم د مور نه تپوس کې زه ستاسو مور وی هغه سړی چې د ښځې سره نږدې شي نو غسل پې کله لازمیږي نو ورته وی چې کله نږدې شو او دخول یې وکړو نو غسل پې لازم شو فعلته انا ورسوله بس عمر صاحب له خبر راوړل وی د دې نه پس که چا بله فتوا وکړه نو سرمن به وباس نو ټول صحابه تسلیم شوی بس حکم ختم نه اختلاف ختم شو خو بیا ز تابعینو کې لکه داود ظاهر قمقل ظاهری همیشه قمقل لاغله دا هغه دا مسله کو علماء او ظاهری او خلاف نه ذکر دا نه پوهه خلق نو داود ابن علی ظاهری دا مسله هغه اختلاف ختم شوی دی بعض مسائلو کې په صدر اول کې خلاف هغه به رستو ختم شوی دی نو اتفاق راغلی نو دې چې چا ویلي چې په نفس دخول باندې غسل بنا دی دا غي دلیل هم ذکر کړي او چې چا ویلي دی علی غسل لازمیږي چې وبت خارج شي دا غي دلیل هم ذکر کړي نو به ومنګ پکې ترجیح کوو او تطبیق پکاو او فیصله با او تایید د مسلک د منصور بکاو دې پس منظرو نو دلائل ته وکړه با ما جائز التقل ختانان وجب الغسل چې ختانان یو ځای شي نو غسل لازم شو ختان وای د سړی د سنت زیتا امرات ته سر د ذکر د حشفه دغه هغه د پاسه یو وخی هغه ته کمره و یا رابک ناغت پریکیږي سنت وخت او د خزه سنتی ته حفاظ وای نو سنت پسړو کې سنت ته او په خودو کې مکرمت په عربو کې د خود سنتیم کې په مصر کې خودو د فرض پاسه داسې وخی لکه د چرګوټي دغه پشان ججوري پشان ناغت پریکای نو چې کوم خزه ته دا پریکي هغه ته حافظه وای او د ماشوم نه چې کم پرې کوي هغه ته خاطه نه وای نو د خدای اندام ته حفاظ وای او د سړی هغه ته ختان وای نو پکار داسې وای دا جاود الختان والحفاظ چې ختان ورننوزي په حفاظ او تقریبا د باندې نه تعبیر په ختانانو کړل لکه اباوین او عمرین او خمرین اذا جاود الختان والحفاظ چې خطنه زې ورننوزي نو کله جاوزه وی کله ازل تقوی کله الزقوی دا کنایه د دخول نه ذکر ابن ماجه کې ورسره دا دی اذا جاود الختان الختان ووارت الحشفه سر د ذکر پټ شي غائب شي او دخلت الحشفه حشفه داخله
تشیو ټچ کېدل نه چې تشیو دیش باب نزل تقل ختانان وجب الغسل چې ختان سره یو دیش یعنی ورننه موسی زرا ابو موسی محمد صلی الله علیه وسلم ولید مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن القاسم نبينا عائشه صدیقه وی قال اذا جاود الختان چې ختان ورننوزی خفاز د خدته وجب الغسل غسل لازم شو فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ما حضور مبارک دا سکړی فاغتسلنا دا شکر دی چې عائشہ بی حدیث قولیم ذکر کو حدیث عملیم ذکر کو ځکه قولی کې احتمال د تعویل وی او فعلی کې احتمال د تعویل نه وی قولم د حضور دی او عملم زمونږه دا اساس وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج قال عن النبي قال سلام كنا سفيان علي بن زيد سيد المسيب بن عاشره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان وجب الغسل شورتير شي ختان په ختان نو غسل لازم شو قال ابو يسوع حديث عائشه حديث حسن صحيح قال وقد روي هذا الحديث عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه دا عائشه بن دا حديث په بشمار طریقو راغله إذا جاوز الختان وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أكثر أصحاب مسلك ده منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة أيك خلفاء راشدين دي أو عائشة والفقهاء من التابعين أو التابعين فقهاء داخل دي صفحانا أو ظاهرية نعم ومن بعدهم دا فقهاء تابعين او دا من بعدهم قول لك سفيان الثوري امام ابو حنیفه مراغه فسفيان الثوري تبع تابعی دی امام ابو حنیفه تابعی دی او کې مشر دی والشافعي واحساق قول اذا التقى الختانان وجب الغسل او دا دیم مسلک وعلى الدلیل سشتا او نو د جمع بین المتضادین کې اگر چې دړم به مسلک راجح کو سے جمع را پاره والدلیل یسو با ما جعلنا الماء من الماء باب د په بیان د دې کې چې د اوبو استعمال لازمیږي په خروج د اوبو دړمبو نه مراد اوبو حقیقي دي او د دې اوبو نه مراد نطفه نو دې ته سنت جناس وای چې الفاظ یو شانتي معنی بدلای با ما جان الماء من الماء دا بو استعمال په خروج د معنی کې ده انزنا احمد بن وليد قال سلام الله مبارك على سنه يونس بن يزيد بن زوري او سعد بن سعد انا ابي بن كعب دا خرج په خپل موه انما كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام دا په اول د اسلام کې او رخصتو یعنی بنا د غسل په جماع ځکه بو کې خلتو او خلق مانوس نو د غسل سره دا انګريزان هندوان دیم غسل نه کوي او زموږ وطن کې دا پلیت خلق دی غسلونه نه کوي انما كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي عنها بيت منار انت سنا من ضمن من قال سنا مبارك قال سنا ما زوري بعد سنا قال ابو سعد حديث حسن صحيح ان دي راجي کړم بیتا انما كان الماء من الماء في اول الاسلام او بد او بو سره لازمه دل دا په اول د اسلام کې حکم تدریج راغله د په تشریج ثم نسخ بعد ذلك بدا حکم منسوخ دی او بنا د حکم په نفس التقاء د خطانین دا وهكذا رواه غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دغشان تفصیلا روایت راغله د بشمارونو دا بخاری کې د لراش د بخاری دا سم اعلان لکوب معلومی ادوار حدیث ذکر کړی په غسل احوت ته احوت خدا معلومیږي چې غسل چاونه کوم جایز ده غسل کې احتیاط او ظاهر دا چې هغه مطلب دا چې غسل خو ضروری دی او بنا د ضرورت په احتیاط په دین دا تو په احوت صورت عمل کې والعمل على هذا عند اكثر العلم على انه اذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل
غسل پہ لازم شو وَإِن لَمْ يُنزِلَ اگر چه انزالی نیشوے. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريكنا بالجحاف عن كرمة عن ابن عباس قال انما الماء من الماء في الاحتلام. دا الماء من الماء صورت چه ده دا دا خوب لیدل صورت ده سڑی خوب لیدو چه ده یو خدا واته کرده دا شمالی اتحاد ده سوکی رانی ولی ده او خجی میں امر سراو کرده خوچه سار را پاسه ده پرتوگی لودنو نو دا باندیس لازم نده دا دالی پا غسل لازمی گی چه مارو بوینی پا پرتوگا ویدا دا خوب صورت ده. عن ابي سعد سمعت الجارونا يقول سمعت وكين يقول لم نجد هذا الحديث الا عند شريك. دا صرف شريك بن عبد الله القاضي ویلے. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزبير وطلحه وابي ايوب دا دوین دار اغلد الماء من الماء. ابو الجحاب چه نمی داود ابن عوف اور رویان سفیان ثوری تے روایات نقل کردے. دبوی حدثنا ابو الجحاب منتدى حدیث ابو الجحاب بیان کردے وکان مرضیا او دستقا. اس میدان کے دو حدیث پات شو یو دے اذا جاود الختان الختان وجب الغسل او بل دے انما الماء من الماء. نو دوڑو کے عمل پا کمیو دے نا عمل پڑھن بھی حدیث تے نا پا دے دویم. ندرو وجنا اس دا آیات با اول دا اذا جاود الختان الختان او انما الماء من الماء دے دویم سردار آزی کانا رخصتا فی اول الاسلام. دا دا زمانے دا رخصت سر تعلق لری معلوم داشا چه انما الماء من الماء حدیث منسوخ تے او عمل پہ اذا جاود الختان الختان دے. نو اول طریقہ دا نسخ شوا دا نسخ پا بنیاد باندے من انما الماء من الماء حدیث منسوخ او اذا جاود الختان الختان حدیث ناسخ عمل پا ناسخین پا منسوخ. دویم طریقہ دا تطبیق دا چه ابن عباس وقت اشارہ اکڑا او اذا جاود الختان الختان پا ویخ باندے حمل لے او انما الماء من الماء پا خوب باندے حمل لے. نو چه پا ویخ دے خد سر نزدیکتو کو نو پا نفس التقاء دا ختانینو باندے غسل بنا دے او که خوب دیولی دو ناغا پا انما الماء من الماء باندے بنا دے. نو جمع بین الحدیثین اکڑا. خود ابن عباس تا تاویل جوڑی گی نا دا واقعین خلاف تے. واقعین ذکر خلاف تے چه حضور مبارک یوزل تا دا قبا طرف تا ادبان ابن مالک کور دی دا قبا پلارا که او سمجھتا لیکن آئی که حضور منز کرو آغا دیبان بادشاہ نے جماعت جوڑ کرد نا آوازی ورطو یا ادبان آغا وقت دا خد پا خیٹا پروتو جمعه کمور نو دا حضور آواز اور دو سر فوراً نا پاسر نو سید الکائنات چولی دی چه رنگ زیاد فلی ملی پر آغلی دی. نو حضور مبارک خوش طبیعتمو اوی لعلنا عجلنا الرجل مون جوڑی پتا تلوار اکڑا دی او قربان وی سیب که سڑی خزی تنزدی شوی او انزالی نیشوی نو غسل پشتک نو حضور ورتو انما الماء من الماء غسل پی علی لازمیگی چی انزالی شوی. نو دا حضور دا بخی پا بارکی ویلی دے. نو دا ابن عباس دا تاویل نجوڑی گی چی دا کر بل چکم صحابہ دا جانب تے قول اختیار کردو اگلی خدا پا احتلام نا دے عمل کرد. نو جواب دا دے اعتراض دا ہے چی دا ابن عباس مطلب دا نا دے. ابن عباس مطلب دا ہے چی حدیث خو منسوخ تے خدا منسوخ بعض جزیات باقی دی پا بعض صورتونو کے. رنبی حکم انما الماء من الماء مطلقانو شامل بیدارے لرمو شامل احتلام لرمو. پا یقزکم انما الماء من الماء او پا احتلام کے انما الماء من الماء. نو دا یقزی حکم منسوخ شو او دا احتلام غپات شو. پا یقزکی
اوبو باندې غسل نه دی بنا په نفس دخول باندې بنا او په خوب هغه صورت پاتې شو. درېمه دا چې شریعت بنا د احکام په امور اختیاریه وي نه په غیر اختیاریه. نو ادخال د سړي په اختیار کې دی چې دا سامان پکې ورننه باسي، خو انزال په اختیار کې نه دی. کله انزال نه کېږي د سړي اړمې انزال نه کېږي، یخداري خوړلې یا داسې ممسکې ګولې خوړلې لکه دا تبلیغي چې کوي ده. ځکه بعض خلک دارو په دې غرض خوري چې زره انزال نه کېږي. نو انزال په اختیار د انسان کې نه دی او ادخال په انزال. نو د شریعت احکام په امور اختیاریه باندې بنا دی، نو په ادخال باندې بنا دی نه په انزال. یوا دویم دانا چې راځي د شریعت باقی احکام ګورو علاوه د غسل نه سخت احکام هغه په ادخال بنا دي که په انزال؟ هغه په ادخال دي. یو سړی او ښځه راګیره کړه او سامان یې پکې داخل کړ، د باندې د زنا حکم جاری کېږي. که محصنی نو رجم جلد کېږي با، او که شادي شدی نو رجم کېږي با. که دې سلزله وي زما انزال نه دی شوی په دې نه ده، په ادخال ده. نو رجم چې یو صح حد دی هغه په تش دخول بنا دی. یو سړي او ښځه کړې ده، کور ته یې راوسته او نزدېکت یې وکړه، مهر یې لازم شو. اگر چې دی وي ما خو سامان داخل کړو خو انزال مې نو شوی. یو سړي حج له تلي او ځان سره ښځه بوتلې ده او ښځې سره یې دا کار وکړو، نو چې ادخال یې وکړو نو حج یې مات شو. یو سړي روژه نیولې او ښځې سره یې دا کار وکړو، که انزال یې شوي که نه شوي روژه یې ماته ده او کفاره پرې لازمه ده. نو فساد د حج، لزوم د مهر او حدود شریع جاری کېدل دا ټول په نفس ادخال باندې بنا دي. نو غسل خداغین امر اخف دی، نو غسل هم په څه باندې بنا دی؟ په نفس ادخال باندې. دا امام طحاوی وایي چې ټول نظائر او احکام د شریعت هغه شریعت په ادخال باندې بنا کړی دي، انزال یې ولا شرط کړی نه دی. نو غسل کې انزال شرط نه دی. نو درې وجې یاد لرئ. اوس بله مسله ده د دې مناسبت کې، سړی خوب وینو د ابن عباس خدا په خوب حمل کوي او صورت یې راوښکړه چې خوب کې سړی وویني او بار که جامې اوچې وي نو سپي نشته، او که جامې لمدې وي نو غسل پې شته، خو په عرض لوندوالي کې شته. نو هغې کې تفصیل دی، د هغې تفصیل دپاره باب دی خیال کړه. باب فی من یستیقظ ویرا بلالا ولا یذکر احتلاما. سړی راویښ شي او لوندوالی محسوسوي او خوب ورته نه یاده، نو د ده حکم څه دی؟ بلل جمع ده بلې ده، بله لوندوالی ته وایي. نو دا آیات داره دې کې څوارلس صورته دي، په اوو صورتونو کې غسل لازمیږي او په اوو صورتونو کې نه لازمیږي. اول صورت دا چې راپاسي او لوندوالی محسوس کې او دی یقیني چې دا منی ده، دی یقیني چې مزي ده، دی یقیني چې ودي ده. د منی او د مزې د ودې بیان پر دویم باب کې. شکی په اولایینو کې څلور شو، شکی په وسطینو کې، شکی په طرفینو کې، شکی په درو واړو کې. نو درې صورتونه د یقین شو او څلور صورتونه د شک شو. بیا د اووه صورته شو، بیا احتلام ورته یادي یا نی یاده. نو چې اووه په دوو کې ضرب کې نو څو ته جوړ شو؟ اول یقین دا دی چې منی ده، دویمې دا یقین دی چې مزي ده، درېمې دا یقین دی چې ودي ده. درې صورته د یقین شو. شکی د منی او د مزه، شکی د مزه او د واده، شکی د واده او د منی، او شکی د درو واړو. نو څلور صورتونه د شک شو او درې د یقین شو. نو بیا ورته یا خوب یادي یا خوب نی یاد.
نو وو کې چې دو کې ضرب کې نسوش که یقیني ده معنی نو په دواړو صورتو کې په غسل لازمیږي که خوب لیدلی کني لیدلې که یقیني ده مزه وي نو که خوب ورته یاد یې غسل شته او که خوب ورته یاد نه غسل نشته که شکی ده معنی او ده مزه شکی ده مزه او ده واده شکی ده واده او ده معنی شکی ده درو واړو نو که خوب ورته یاد یې غسل پکې شته او که خوب ورته یاد نه غسل پکې نشته وہ صورتونه د سړي نه سلور ماده او بزي دا ډوډۍ چې هضم شي کنه نو د دې نه اول امتیاز جوړیږي امتیاز خو نرمه وبدي او ډېر یې موږ سره نشته دیم ماده دا هغې ته مزي وایي هغې شکل د امتیازو دی خو ټینګي او هغه د ښځو په لیدو کې یا د ښځو سره ګپ شپ کې یا د ښځو سره بوس و کنار وخت کې خارجېږي خو د هغې په وتو دی پیږي نه او د هغې د وتو نه پس اندامونو کې فتور نه راځي او په سړو کې کم دی او په ښځو کې زیات دی او ما ته وایي دا داسې ماده ده چې دا دواړه اندامونه غوړ کړي نو جما سړي ته اسانه شي خدای پاک داسې نظام هر شي کې رازونه بل دا ودي لکه د منی په شان ټینګي خو سپینوالی کمي نو ودي هر سړي نه ځي هغه د امتیازو نه یو ساس کې مخکې او یو د امتیازو نه وروسته هغه دا کار کوي چې دا مجرا د بولو د عرق چې دی دا غوړ کړي امتیازو کې تیزابي ماده ده ډېره تیزه ته په ګټه وکړه نو ګټه متاثره کوي او په ځمکه وکړه نو ځمکه خوره کړي نو خدای پاک د امتیازو نه مخکې داسې غوړه ماده راوباسي چې هغه رګ بیا د امتیازو سره خوږېږي نه زخم پکې نه پیدا کړي نو مخکې ورته دا رګ غوړ کړي نو امتیاز یوځي نو آخر کې بیا غوړ کړي دا سوزاک چې په چا لګي دکې د وادۍ ماده ختم شوي نو امتیاز یې سوځوي رګ دې ته سوزاک دا ودي کله داسې وي چې هغه انقلابي شکل د منی وي منی د سړي نرمه شي بیماری د وجه نه هغې ته بیا جریان وایي د وادۍ په شکل وځي او هغه بې دفقه وځي بغیر ټوپ او بغیر شهوت او څلورمه ده ماده منی دا اوبه دي په دفقه او په شهوت وځي سپینې اوبې او د دې نه پس بیا فطور راځي په اندامونو کې دې ته فضله د څلورم هضم وایي او ذریعه د پیدا کېدو د انسان او د حیوان منی چې ده د دې ټولو اجزاو د انسان نه راغونډېږي د دې ټولو اجزاو نه راغونډه شي په یو هګۍ کې بل هګۍ کې پخه شي او بیا خارجه شي نو په حیوان منوي کې هغه جز کې هغې کې د ټولو اجزاو اثر وي د دې وجه نه خدای پاک ته داسې انسان پیدا کوي چې ټول اجزا یې پکې چې سړی جما ډېره کوي سترګې به یې کمزوري کېږي غوږ به یې کمزوري کېږي دماغ به یې کمزوري کېږي ملا به یې کمزوري کېږي لاس او خپې به یې کمزوري کېږي ځکه د ټولو نه دا راغستې شوي اجزا لطیف د دې وجه نه امام مالک صاحب وایي احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام عربی کې شعر احفظ منيك ما استطعت فإنه منی محفوظ ساته چې څومره دی وسی یعنی جما مکه وړه ماء الحیات یصب فی الارحام دا د جند بدی چې رحم کې اچولې کی یو صغیر العینین سترګې وړي مخ وړو کې کوي رنگ زیړای لاسونو په طاقت کمزورې کوي دا چې څوک ډیر شوقیانی نو دا د قوت بعد لپاره کشتی خوري زر روپے باندې کشتالي او دا شراب سکی ذکر دا قوت بعد یاته کنه قوت بعد انسان بالکل بنیاد و باسی نو منی چې دا
ما دا فقه یخرج من بین الصلب والترائب. نو دا سلور بدی چې دا د انسان نوزی، بول، مزی، ودی او منی، او دا هر یو حکمت ته د خدای رازونه داسې نظام یې جوړ کړی دی او داسې آزاد د نه خارجوي چې د صحت دپاره او د بقا د نسل لپاره ضروري دی. اوس پوه شوې؟ نو باب فی من یستیقظ و یرا بلالا، سړی راویښ شي د خوب نه، دا باب استفعال د طلب دپاره نه دی ښه، دا په معنا د تیقظه دی. نو سړی را بیدار شي و یرا بلالا او د لوندوالی محسوس کو، ولا اذکر احتلاما خوب ورته نه یاد. حضر احمد بن منی قال حدثنا محمد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر، دا عبد الله بن عمر العمري، دا عمر سے ابي نسير خزيفه دي لك. عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلال. دا سړی تاسو شوته قربان یو سړی وي د خوب نه را پاسي او دی لوندواله محسوسي په جامو کې پرتوک یا پلنګ، ولا اذكر احتلاما او خوب ورته حلم وای خوب ته خوب ورته نه یاد. قال يغتسل غسل بکای. وعن الرجل يرى انه قد احتلم، او داغه سړی ته تاسو شو چې دی خوب کې دوی نشي ز محتلم شوی، ولم يجد بلالا او خارج کې لوندواله نه محسوسي. نو قال لا غسل عليه، غسل پنشتا. بعض علماء ظاهریه خو بس پدې بنا کړی دا کلوندوالی وی ارس لوندوالی چی غسل بکای، او چې لوندوالی نه غسل پنشتا. او سو علماء پکې تفصیل وی دا سوال صورتونه. نو چې دا مسله ته بیان ده، نو ام سلمہ وی قربان هل علی المرأة ترى ذلك غسل، که خذ دا صورت وی خوب ویني او یا لوندوالی محسوس کی نو غسل پشتا وی عام. قال نعم ان النساء شقائق الرجال. شقائق دو معنی دی. اول معنی شقیقه وی مرگری تا، شقیق سکر ورته وی، شقیقه معنی خور. نو سړی چې دی دا پشان د خد پشان د سړو دی، هم مثله د سړو دی. نو شقائق نظائر هم مثله یا د شق نه جوړ دی، شقیقه د شق معنی جوړه شوی. نو ان النساء شقائق الرجال، خد جوړې د سړو نه دي. نو د سړو چې څه حکمي د اصل ناغه حکم د فرع دی. خد څنګه د سړی نه جوړه ده؟ نو حدیث نه معلومیږي چې د کسې پختینه خدای پاک د آدم علیه السلام جوړه کړه. څنګه جوړه ده مونږ ته نو خبر، رسول الله مبارک ویلی دی آدم علیہ السلام د سنه جوړ دی. څنګه جوړ دی مونږ ته نو خبر، خدای حکم دی شه لاړیو تو کاغه کی چنجي پیدا شي، مچو دسماتیو کی چنجي پکې جوړ شي. څنګه جوړ شي؟ د خدای یو نظام دی. نو د آدم علیہ السلام د کسې پختینه آدم علیہ السلام چې په جنت کې وکنه، نو دی داسې وحشت محسوسه و، ځکه سړیو خوري نه ویلې دله نو ورته خدای خوندلې ده. نو ملائکو جنس خو بدل له، نو دی په باغونو کې ګرځیده خو خوند نه ورکاو. خود دې د دین نه دی خبر چې سړی له جوړم پکاري د خود څه ولیدله. نو دا ترمذی کې بل دویم جلد کې راشي. نو یو ځل داسې د یونه د لاندې ملاست نلقي علیه النوم، یو پرکالی د خوب پراله ټاله والا جنت کې خوب نه. نو چې پخته داسې دا کړه چې ګوري یو خشته خزه ورته ناسته، او چې څنګه دی لوړ دنګو د شپې ته غزو ګدو او وګذا پلنو د قشان بیبیم وا. او هوا عربی کې وي د سرو شوندو خشته خزه ته که مقامات میلی دا شعر پکې راغلی دی. واحوا حوارقی برقت صغره وغادرنی الفصحاد بقدره، شپاړسمه مقامه کې. نو حوا معنا خشته بیبي. نو علما وای چې څومره دنیا کې خشته خزي تیری شوی دي یا اوس دي یا راتلون کې دا غټولو نه د حوا بیبي خیر زیات. نو چې دا قولی ده کنه دی خو رجل له ناغه رجولیت پکې سرګند شو. نو لاس کولې ورته وینا تاجت نه
مولا بادر هم خوخی ناغه طبی تقاضی روچته شوی نو چې لاس کولې ورته داس ځان ته رانږدې کوله ښکلولی نو زر ملایکې راغلې نو ستاسو به نکاح کېږي. یو کتاب دی هغه کې کتاب نوم دی بدایع ظهور فی احوال الظهور، دا هغې کې ما دا تفصیل کتلی دی چې به ملایکې راغلې او نکاح وتړله او مهر کې په سید الکائنات لس کرته داود شریف مقرر شو. څومره اسانه نکاح نو چې نکاح وشوه نو بیا ورته خدای وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. تو اوسېږه او ستا بیبي به په جنت کې اوسېږي. وزوجک الجنه د دې آیات نه احناف دو مسلې راوباسي. اول ته دا معلومیږي چې خزه به سړی کړه بوزي په ډولای کې، سړی به په ډولای کې خزه کړه نه بوزي، یعنی کور په سړی دی. ځکه خدای وایي یا آدم تو سیګه په جنت کې او تا سره بستانه وي. نو جنت د چا شو؟ داسې ورته نه وایي چې یا آدم او حوا دواړه په جنت کې اوسېږي، نه یا آدم تو سیګه په جنت کې او تا سره بستانه وي. دې مسله کې خو اتفاق دی د باقي ائمه. خدایمه مثلا ته د احناف ثابتېږي. دا درې واړه امامان وایي که ښځې دا شرط یې په نکاح کې چې زه تا سره وطن ته نه ځم، لکه افغاني وي دلته پاکستاني وکړي یا عربو کې یو عجمي په عربي ښځه وکړه، نو عربو کې دا قانون دی چې دا شرط یې نو چې ته راځې ښځه نشي راوستی. ما ته ګوره دا درې واړو امامانو مسلک دی او دا د عمر صاحب رحم دا او د بخاري مولا دا بدل راشي. او زمونږ مسلک دا دی چې نه که د شرط خینه هم بوتلی شي، ځکه ښځه د کور په مسله کې او د وطن په مسله کې د خاوند تابع ده. او دا د آیات نه معلومیږي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه. جنت د کابل عمره دی که د پاکستان عمره دی؟ بے اندازې لوی دی. نو چې جنت کې هر ځای کې اوسېږي تا سره بستانه وي. نو دنیا نه خو جنت لوی دی، نو جنت کې په هر ځای کې اوسېږي تا سره بستانه وي. زمونږ دا مسلک د علي صاحب دی او استنباط صحیح دی د احناف د آیات. یو دو نور خبرو ته خیال لره. اوله دا چې سړی د خاورې نه پیدا دی، د سړي میلان زیات د جایداد د کارخانو د دکانونو ته چې ځان له جایداد واله ځمکه والم کارخانې جوړې کړم. او ښځه د سړي نه پیدا ده د پختې نه، نو د ښځې ټول میلان سړي ته چې یاره د سړي په نظر کې زه خشته شم، دا کالې واغوندم، دا جامې واغوندم، دا جوړه واغوندم، خوله سره کړم. نه د ځمکې فکري، نه د کارخانې جوړولو فکري، نه د دکان جوړولو فکري. خو چې کله په خبت پیش چرګوټي بانګ وای نو دا دا غي ذهن کې دی چې څنګه سړی ته خشته ښکاره شي. نو د ښځې ټول محبت د سړي سره دی، ځکه د کل شی یرجع الی اصله دی. او د سړي محبت څه سره دی؟ ځمکې او د ځمکې پیداواراتو سره. دیمه یو سوال دی د ظاهریه او جاهلان، هغه دا چې آدم علیه السلام نه ښځه پیدا شو، نو اوس ولې د سړي نه ښځه نه پیدا کېږي؟ او دې کې راسو چې خدای آدم علیه السلام د خاوره نه پیدا کول شو، نو بیبي به پیدا کړو، نو دې د پختې نه ولې پیدا کوله؟ دا د کالج والو د سکول والو وایي د هریان. نو اول دا جواب دی چې اوس ښځه ضرورت ځکه نشته د سړي نه چې د سړي خصوصیات په سړو کې را روان دي او د ښځو خصوصیات په ښځو کې را روان دي. باقی توالد تناسل کې د خاورو نه پیدا کېدو د حاجت نو. او لومبی راز پکې داو چې خدای ښځه د سړي نه ځکه پیدا کوله چې د دې دواړو منځ کې انس او الفت وي، او دا ښځه په منزله د جز وي او سړی په منزله د کل وي. د دواړو په منځ کې بې اندازې تعلق وي.
د دوه لاسونو مثال دی یو لاس چې خوږ شي بل دردمن دی کني ومن آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون یوشتمه پارا کې دا دی چې خدای پاک د دې جنس نه څخه پیدا کړي چې د دوی کمال محبت د جزء او د کل مثال نه د سړي خصوصیات او د خصوصیات په نسل کې روان دي دوباره د پخته پیدا کولو ته حاجت نشته بل نظام والا خدای پیدا کړ ها وقت پرش انا حديث في عبد الجليل البراز وعبد الله زعفو يحيى بن سعيد دا عبد الله ابن عمر العمري بزرګو ډېر عبادت او وظیفو په شغل کې به مشغولو نو حافظه کمزوري وا نو پیران په حدیثو کې کمزوري نو دې د سپرګې د وجه نه په حدیث کې کمزوري دي من قبل حفظه في الحديث دی وی ضعیف الحادثه د پیر او د شیخانو په حدیث باندې باور نه کوي او قال غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم والتابعین استيقظ رجل فرغ بلتا دلوال ولد انه يغتسل غسل بكي وقال سفيان واحمد یعنی دوی مطلقاً ویل دي وقال بعض علماء من التابعين من يجب عليه الغسل غسل في عليه اذا كانت البلة نطفه چې نطفه لوالي یا شکی پکې او قول شافعي و اسحاق و ادار احتلاما او کسړي خوب ولیدو ولم ير بلتن دلنوال محسوس نه کې په پرتو کې فلا غسل عليه عند عامه اهل العلم ټول علما په دې قائل دي چې په نفس خوب لیدو باندې غسل نه راځي چې څو پوری لنوال نه محسوس کړي اوس وخت ختم نه دا بیا راځي